د ملک د نور برخو په شان کوزدر کې هم د لوی اختر خوشحالۍ په مذهبي جوش او جذبې سره نمانځل کیږي. د ضلع په لوی وړو جماعتونو او کولاو میدانونو عیدګاهونو کې د اختر منځ اجتماعات شوي دي. ملک د ترقۍ دپاره دعاګانې غوښتې شوي دي، بلنې او قربانۍ شوي دي. ډیپټي کمشنر کوزدر محمد عارف خان بلامبټ منشیات بحالۍ سنټر کې موجود کسانو او ایډیشنل ډیپټي کمشنر بشیر خان ډسټرکټ جیل تیمرګره کې قیدیانو ته تحفې هم ورکړي دي. په دې سلسله کې کوزدر کې د ضلع په لوی وړو جماعتونو او عیدګاهونو کې د اختر منځ چې پکې ګڼ شمېر خلکو شرکت کړی او ادا کړی دی، چې پکې د ټولو لوی اجتماع په ملک مظفر خان میموریل سټیډیم اوج کې شوې ده، چې پکې په زرونو خلکو شرکت کړی و. دې اجتماع ته مولانا قاری محمد یوسف او خوړ جومات تازهګرام کې مولانا محمد ارشد په شمول نورو ځایونو کې علماء کرامو د ملک د سلامتۍ، معاشي ترقۍ او فلسطین مسلمانانو ازادۍ دپاره دعاګانې غوښتلې دي. مونځ نه پس خلکو یو بل له مبارکي ورکړې ده. په کلو او محلو کې د بلنو اهتمام په ذریعه مشران کشران د یو بل کورونو ته تلي خوراکونه کړي دي. بلنې داسې کوو چې دا مونږ ته یو لکه میراث پاتې شوی دی او دا مونږ ډېر وخت نه، لکه مطلب چې د پلار د وخت د نیکونو د وخت هم شروع کړې ده. د هغې کلي د هغې سره نه د دې سره پورې دا بلنې کوو او خلک مطلب په اتفاق باندې دا کار کوو. لکه مطلب دا چې ټول کړي دا د اختر موقع ده او زموږ د ډېرې زمانې د نیکونو د پلارونو دا بلنې او دغه روان دی او موږ دا ډېر په اتفاق او په اتحاد سره دا کوو. له یو بل کورونو ته ځو او هغوی یو بل سره میلاویږو، مبارکۍ ورکوو او بلنه کوو او ټولو طرف خلکو ته دې زموږ طرف نه د اختر مبارکي. زما نوم علي جان دی، شالم بابا اوسېدونکی یم او په کال کې دوه اختر دي. یو وړوکی اختر دی، هغې ته موږ کوم چې د روژې نه بعد یو زموږ دا لوی اختر دی، په دې کې موږ قرباني کوو. په دې کې دواړو اخترونو کې زموږ دا د مشرانو د وخت نه موږ دا یو رسم پاتې شوی دی چې کله موږ لمونځ وکړو نو کور په کور ګرځو او دې ته موږ په خپل دغه کې بلنې وایو او هر کور کې مطلب دی حسب توفیق چا چاول پخ کړي، د هغو سره غوړي ماستۍ ورسره دا پکې چکن پخ کړی او مشران کشران ټول هغه یو کور له ځو. په هغې کې چې کوم مشران چې هغه نشي تللی بل ځای ته نو هغو له مونږ مبارکۍ له ورځو او هغو ته مبارکي اختر ورکوو. د هغې سره سره دا زمونږ د مشرانو د وخت نه موږ ته پاتې شوی یو رسم دی. زمونږ ټولو بلنه شوی دا زمونږ پخوانی د نیکه د پښتنو یو قدیم رواج دی او هغه موږ د نن تاریخه پورې کوو. الله دې موږ ټول ژوندي لري چې دقسې په اتفاق سره موږ دا بلنې کوو. وروستو خلکو په قربانو لاس پورې کړو او دا سلسله د ناوخته پورې جاري وه. بلخوا د لوی اختر په موقع ډیپټي کمشنر کوزدر محمد عارف خان بلامبټ کې قایم منشیات بحالۍ سنټر دورې په موقع د سنټر د بیلو بیلو شعبو کتنې وروستو ډیپټي کمشنر سنټر انچارج نثار احمد او سوشل ویلفیر افسر محمد زیب دغلته علاج دپاره موجود کسانو ته تحفې ورکړي دي. همدغه شان ایډیشنل ډیپټي کمشنر کوزدر بشیر خان ډسټرکټ جیل تیمرګره کې د جیل سپرډنټ ایوب باچا سره قیدیانو ته مټایانې او نور څیزونه تحفه کړي دي. دې نه علاوه ایډیشنل ډیپټي کمشنر بشیر خان قیدیانو کلي کچرۍ ته بیا په وخت دې ته پیښې مسلې اورېدلي او حل یقیني ورکړی دی. د لوی اختر په موقع د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي دپاره کوزدر ډي پي او عبدالسلام خالد لخوا کوټلې ګامونه پورته کړی شوي دي او د ضلع په اساس مقاماتو سره بازارونو، سړکونو، چوکونو افسرانو سره 1100 پولیس اهلکار خدمات ترسره کوي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.